السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یو ملګری دا تپوس کړی دی چې دا خلک سورت یاسین 41 ځله، 41 ځله یا 45 ځله 45 ځله وایي. دا مقدار ورله مقرر کړی چې دومره به وایو، دې نه به نه کم وایو نه به زیات وایو. نو آیا دا مقدار مقررول په قرآن او په حدیث کې څه حکم لري؟ آیا دا مقدار مقررول صحیح دی او که صحیح نه دي؟ څه ثبوت شته او که نشته؟ نو جواب دا دی چې قرآن کریم څومره د اول نه واله تر اخره پورې کومه حصم چې ته تلاوت کې، نو د خیر او د برکت باعث دی او د خیر او برکت په عطا حاصلېږي، پیدې په حاصلېږي. او بیا سورت یاسین چونکې ډېر زیات فضایل لري، په حدیثو کې ډېر زیات فضایل لاغلي دي. که د دې تلاوت وکړلی شي نو ډېر برکات او پیدې به الله رب العالمین دغه انسان له ورکوي. لیکن 41 ځله یا 45 ځله یا بل تعداد دومره چیرې دومره به ویم، 41 ځله به ویم یا 45 ځله به ویم یا 42 ځله به ویم، دا سورت یاسین دومره ځله ویل دا د احادیثو نه ثابت نه دي، نه په قرآن کې شته نه په حدیثو کې شته. او لہذا که یو انسان دا وایي دقه 41 ځله وایي خو لازم یې نه ګڼي نو بیا به ټیکي او بیا به د ثواب میلاوي. خو که چېرته دی 41 ځله لازمي ګڼي او په دې کې ثواب ګڼي او دا سنت طریقه ګڼي چې 41 ځله به ویم او د دې نه به نه کم ویم او نه زیات ویم، یا 45 ځله ویم د دې نه به نه کم ویم او نه زیات ویم، یو خاص مقدار د ځانه مقرر کړي او سنت ورته وایي، نو بیا به بدعتي چې بیا ډېره لویه ګناه ده. بدعت د شرک پسې دویم نمبر ګناه ده. ها که لازمي نه ګڼي او یو مقدار یې ووایه، مثال په طور باندې 60 ځله یې ووایه، 50 ځله یې ووایه، 40 ځله یې ووایه، 41 ځله یې ووایه، 45 ځله یې ووایه، نو که څومره یې ووایه نو ثواب به ورته میلاویږي. او کوم حاجت دپاره یې ووایه الله رب العالمین به هغه حاجت پوره کوي او خیر او برکت به الله ورکوي. خو که مقدار یې مقرر که 41 ځله 45 ځله او دې ته بیا سنت وایي نو بیا به دا بدعتي دا به لازم نه ګڼي. او دې باره کې احادیث دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورت یاسین باره کې چې ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د هر شي دپاره زړه او زړه د قرآن سورت یاسین دی. ومن قرأ یاسین کتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. او چا چې سورت یاسین یو ځل ووایه نو الله رب العالمین په یو ځل ویلو باندې د انسان له دومره ثواب ورکوي لکه د چې 10 ځله قرآن ختم کړی. پوره قرآن د هغه چې څومره د ختمولو ثوابي هغه ثواب په یو ځل سورت یاسین ویلو باندې لکه 10 ځله چې قرآن ختم کړی. 10 ځله چې انسان قرآن ووایي او ختم یې کړي نو سورت یاسین یو ځل دی ووایي نو دومره ثواب الله رب العالمین درکوي. نو یقینا 41 ځله یا 45 ځله ویل لازم نه ګڼل نو څومره ډېر ثواب دی. ته بیا ځان له حساب لګوه چې په یو ځل ویلو باندې د 10 قرآن کریمو د ختمولو ثواب میلاویږي. بل د دې باره کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله تبارک وتعالى قرأ طه وياسين قبل ان يخلق السماوات والارض ب1000 عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله رب العالمین سورت طه او سورت یاسین د اسمانونو د ځمکو د پیدایش نه 1000 کاله مخکې په خپله وویله. دا یې ولوسته چې کله ملایکو د سورت یاسین او سورت طه واورېده 1000 کاله د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې، مطلب انسانان نو پیدا. نو ملایکو چې دا واورېدل نو ملایکو ویل وی خوشحالي د هغه امت لره چې په چا باندې به دا سورتونه نازلیږي، او خوشحالي د هغه زړونو دپاره چې پای کې به هغه سینو دپاره چې پای کې به دا سورتونه هغه پکې پراته وي، او خوشحالي ده د هغه جبو دپاره چې کمو جبو باندې به دا سورتونه ویلی کېږي. نو الله رب العالمین دغه خصوصیت موږ له راکړو، زموږ د نبي علیه الصلوۃ والسلام د امت ته میلاو شو. دغه شان عطا ابن ابي رباح رحمه الله فرمایي قال بلغني وای ما ته دا رسیدل ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ویل دي من قرأ یاسین فی صدر النهار قضیت حوایجه. چا چې سورت یاسین په اول سر د ورځې کې ووایي د حاجتونه به الله پوره کړي. نو دا فضایل شته خو لیکن تعداد مقررول د ځانه دا کم خلک چې کوي او د ختمونو تعیین یې کړی چې دومره
دومره ځله به دا زه ویمه دینه به نه کم ویمه نه زیات ویمه او دغه 41 ځله به ویمه نه زیات نه کم او دا لازم ګڼل او دا سنت ګڼل نو دا بیا بدعت دی ګناه ده دې نه ځان ساتل پکار دی